خیال ساتئ. څلورمه اهمه مسله، بعضو ملګرو تپوس کړو چې جی د قربانۍ دپاره افضل وخت کم یو دی، کم وخت کې د قرباني وشي. علماو لیکلي دي چې د قربانۍ دپاره کو ته د شپې کې او کو د ورځې کې، کو د مازدیګرې کې او کو د غرمې کې او کو د ماښامې کې جایز دي. هر وخت قرباني کول جایز دي. خو البته علماو لیکلي دي چې د شپې قرباني کول مکروه دي، مکروه تنزیهي دي، یعنی ناپسندیده عمل دی. او دا غي یو وجه صدا حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه نهى عن الاضحى ليلا، د شپې قربانې کولونه نبی علیہ السلام منع فرمایلی دا. او د دې منع درې وجه دي. یو وجه دا ده چې د شپې عموما د دې رګونه معلومیږي نه، نو کې دې شي چې ټول رګونه کټ نه کی، دوه دې کټ کړي او ساروی د نسا واخلي مردار دی، نو غټ نقصان سره به مخامخ شي. نو د تیارې په وجه باندې دا مسلې را پیښیږي. دویمه وجه دا ده چې زمونږ پښتنو له چې چاړه ورکې په لاس کې، نو بیا به ته 25 غزه هلته ودرېږې، خوا کې به ورسره ودرېږې نه. دوی دومره جلباز خلک دي چې دونه زر چاړه راکاږي چې تا ځان هم خرابوي او بل هم خرابوي. داسې ډېرې واقع شوي دي، چا نه یې ګوتې کټ کړي او څوک یې زخمي کړي دي. په دې وخت کې چغې وي، اله خپو نیسه، اله لکیر ونیسه، اله سر ونیسه، اله دا چلو کا، اله دا چلو کا. دا زمونږ د پښتنو مزاج دی. په دې وخت کې چې ټول توجه الله طرف دی، یو صحیح پوی سړي له چاړه لاس کې ورکا، نو هغه دې ذبح وکړي. نو په دغه وخت کې د شپې ذبح کولو نه دویمه وجه دا ده چې دا ممکنه ده چې ځان له لاس کټ کې تیاره به یې که نه. درېمه وجه چې دا علماو لیکلې ده چې د شپې دا د راحت وخت دی، دا د چین سکون وخت دی. د شپې وخت کې چاله تکلیف ورکول مناسب نه دي. ته چې دا حیوان رانیسې او د باندې چاړه راکاږې، دا هغه د ډېر تکلیف وي. د شپې په وخت کې چاله تکلیف ورکول مناسب نه دي. نو په دغه وجه باندې د شپې د قربانۍ په ځای باندې د سحر وشي، یعنی چې رڼا وي رڼا، نو دا ډېره بهتره ده. الله دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والآخرة والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آله. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله د هر قسم شر او فساد زموږ حفاظت فرمایي.